بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. له خبر وروسته نننۍ خپرونه مو له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له لوري د 1 میلیارډ یورو مرستې ته ځانګړې کړې ده. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د 20 ډلې په غونډه کې د نړۍ سترو شلو اقتصاد درلودونکو هیوادونو له افغانستان سره د 1 میلیارډ یورو د مرستې ژمنه کړې، خو دوی ویلي چې دا مرستې د افغانستان اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو په نه دي او دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان او ګاونډوي هیوادونو کې پر افغانانو ولګول شي. له دې سره چې دا یوه ښه پیلامه ښودل کیږي او په دې هکله هیلهمندۍ ډیریږي چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو له دې سره ځینې اندېښنې شته چې آیا دا مرستې به پر ځای ولګول شي که نه، د تیر په څیر به ځانګړو جیبونو ته ځي او حیف میل کیږي به. له دې سربیره ځینې نور سیاسي مسایلو ته هم نغوته یا اشاره کوو چې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی ډاکټر نصیر احمد کمال به مو ملتیا کوي. سړي مشي په خیر راغلی. د لوی خدای په سپېڅلې نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ډاکټر صاحب د شپه په خیر. وعلیکم السلام. تلاش صاحب، د اروپایي ټولنې له لوري له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالر مرسته د اقتصادي تشې لپاره څه ډول ارزوي؟ وردک صاحب، فکر کوم چې 1 میلیارډ یورو هغه پیسې به وي چې د افغانستان په جغرافیا کې به مصرف سي، بله، خو موثریت به ډیر کم وي او د بشري ناورین یوه برخه به مدیریت کړي. نو په دې اساس افغانستان 1 میلیارډ یورو ته ضرورت لري، اما د هغو نه زیات قوي اساسي اقتصادي برنامو ته ضرورت لري چې موږ ته وکولی سي هغه برنامې د دوم ځل دپاره یا د بیا تکرار دپاره ګټه ولري او هغه ګټه هم حکومت ته وي، هم خلکو ته وي، او هم سیمهیزو هیوادونو ته وي، او هم یو سیمهیز راکړه ورکړه پیل کړي. زه په دې نظر یم چې په تیرو 20 کالونو کې ډېرې پیسې راغللې او په افغانستان کې په داسې برنامو ولګېدلې چې دوباره تولید نه و. که تولید ونه لري هغه پیسې مصرفي پیسې دي چې مصرفي پیسې متاسفانه دوباره د موږ د تاسې اقتصاد په پښو نه دروي. واضح مثال که درته ووایم، دا معنا ورکوي که موږ په هغو پیسو باندې د یو بار مصرف پیاله واخلو، خریداري مصرف یې کوشه ده، او که د شیشې یوه پیاله واخلو چې د څو ځلو دپاره د مصرف وړ ده، بله، عین دا پیسې راکړه ورکړه دا معنا لري. زه په دې عقیده یم چې پخوانۍ پیسې چې مرسته کېدلې هغه یو بار مصرف وي او اکثریت د افغانستان د جغرافیا څخه د مشخصو کړیو د برنامې او د پالیسي په اساس باندې بیرته وتلې او یا د هغو شخصي جیبو ته تللې، په دا خاطر چې د برنامې په ترسیم او پالیسي او ستراتیژي کې دوی شریک وو. د شریکوالي په اساس باندې به د افغانستان د جغرافیې څخه متاسفانه هغه کومکونه بیرته ووتل. اوس په کار ده چې ثابت سي د افغانستان د اسلامي امارت تر مدیریت لاندې چې موږ داسې کومکونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان دپاره بیرته تولید رامنځته کړي او هغه لومړی په متوسطو او وړکیو پروژو او برنامو باندې ولګېږي چې تولید زیات وي. دغو پوښتنې لرو چې انشاءالله دسکوو به یې کړو لږ وروسته. ډاکټر صاحب سلامونه مو ومنئ، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو ته سلامونه، احترامات او ملما ټول همکارانو ته. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د اروپایي ټولنې وروستۍ مرستې چې 1 میلیارډ یورو کېږي له افغانستان سره شوې، له سیاسي اړخه دا څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکو ته څومره ګټه رسولی شي؟ بیا ما سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره دا ګټه خو یوازې به هغه خلکو ته رسیږي چا باندې چې دا مرستې توزیع کیږي، که هغه نغدي مرستې او که د په مقابله کې څه خریداري وشي
زه فکر کوم چې دغه مرستې به د ګاونډي ملک پاکستان ته چې هغه کم نوي افغان کډوال مهاجر کیږي د افغانستان په نوم به هغوی سره مرسته کوي او دغه ټولې مرستې به د ملل متحد یا یونایټډ نیشن د چتر لاندې اوسېږي او ډېرې کمې نړیوالې مؤسسات به په دې کې برخه اخلي چې هغه لوجستیکي معاملات به امکان لري چې په افغانستان کې بعضي انجوګانو ته ورکړي او یا د افغانستان نه خارج انجوګانو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اقتصاد باندې څه تاثیر نه غورځي او نه د طالبانو او د نړۍ سره د دوی چې کوم سیاسي تعامل دی په دې باندې کوم مثبت تاثیر غورځي. یوازې یو څو وخت لپاره به یو ډېر محدود د ډېرې کمې پیسې دي او یو څو وخت لپاره به ډېر کم خلکو ته لاسرسي ورسیږي او دوی به ته ګټه پورته کوي. البته اقتصادي قوت دې سره ناراضي او نه سیاسي نړیوال کوم تعامل دی د هغه برخه ګرځیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې دې ته موږ د موثره پیسې وایو. تاسو ته معلومه ده چې د ډاکټر نجیب په وخت کې نړیوالو افغانانو سره مرسته کوله چې هغه په ایران او پاکستان او په نورو ځایو کې نو حکومت ته څه ګټه نه رسیږي په دې مرستو. بله ډاکټر صاحب دا مرستې به هم پر ځای ولګول شي لکه څنګه چې ښاغلي تلاش صاحب هم ورته اشاره درلوده په تیرو وختونو کې به مرستې حیف و میل کېدې فساد پکې شتون درلوده او یوه برخه یې بیا نړیوال په خپله په دې کې ګرم پیژندل کېدل. څه فکر کوئ چې دا مرستې به یا له دې وروسته کومې مرستې چې راځي هغه یې ویلي چې طالبان به په دې کې غرض نه لري په خپله د نړیوالې ټولنې یعنې د دوی د اساسو مغه انجوګانې به وي د دوی له لوري به مصرفیږي. څومره پر روڼتیا باندې باوري یاست؟ ګوره تر اوسه پورې د پیسو د مرستو هغه پروسیجر یا مدیریت یا هغه تقسیمات چې دوی په کوم ډول کوي دا واضح نه دي او تر دې دمه پورې هغه ارګنایزیشن یا هغه دفتر یا هغه ذریعہ معلومه نه ده چې چاته به ورکول کیږي او د مصارف او هغه میتودولوژي هغه طریقې نه ده معلومه. تر هغه پورې چې واضح شوی نه وي دې باندې زیات وضاحت سره نشي ورکولای. البته که د پیسې چې چیرته دي کې هیڅ شک نشته په مل پکې وي او کاغه په افغانستان غوندي ملکونه چې په هغه کې جنگ وسیږي نړیوالو سره اړیکې هم درسته نه وي او سیاسي او خارجي او داخلي پالیسي د ستونزو سره مخې ولسم اقتصادي فقر خواته رواني نو د پیسو 100% مصرف په صحیح طریقه باندې دا نه کیږي چونکه زه فکر نه کوم چې د پیسو واک او کنټرول به طالبانو ته ورکړي. دا به ملل متحد یا جوګان د لارو توزیع کیږي په مختلفو برنامو باندې او دې کې به څو ارګنایزیشنونه یا دفترونه جوګان به کړي وي کې نو د کې به یو څه ستونزې مشکلات وي په خریدارانو کې د پیسو هغه نو یا کوم قسم راوړل کېږي نو د هغه نو وروسته سړی کولای شي چې په دې باندې تفصیلی بحث وکړي. خو حالات ته په کتو باندې موږ نشو ویل چې دا پیسې د 100% په درست شکل او کوم چې لازمه ده باید ولګي. مننه. برته راګرځو ډاکټر صاحب تاسو ته ښاغلی تلاش افغانستان څخه څه ډول مرستې وشي چې تر یوې کچې پورې د اوسني وضعیت کې پر ځان باندې بسیا شي او البته په ډېرې بښنې سره دغه مسلې ته په کتو سره چې له تېر حکومت سره مرسته کېدې ستاسو په خبره چې بنسټیزې نه وي داسې یو څه نه و چې کار جریان ولري یا بهیر تر څو پر ځان یو څه بسیا و په خپلو پښو ودرېږي. وردګ صاحب اول راځم هغې اساسنامې ته چې نړیوالې لري او دغه اساسنامې پر بنسټ باندې غواړي چې کومکونه یا مرستې وکړي. نړیوال تجارتي اساسنامه یا نړیواله بشري اساسنامه که تاسو وګورئ په یې کې ډېر واضح راغلي دي چې هغه هیوادونه چې اکثریت د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي هغه هیوادونه چې اقتصاد متزلزل وي هغه هیوادونه چې په هغو کې ناورینونه وي هغه هیوادونه چې په سیاسي کړکېچ
یا یو چپه کیږي بل راځي او یا د یو بل ځای ناستی کیږي او هغه هیوادونه چې په خپلو تولیداتو متکی نه وي او هغه هیوادونه چې اکثریت توکي وارداتي وي د دغو هیوادو دپاره بشري مرستې بدون د قید و شرط ضروري دي. په دغو شرایطو خو افغانستان برابر دی. متاسفانه برابرتیا په څو دلایلو نسته. اول سیاسي ناورین رامنځته سو، اقتصادي پالیسي کمزورې ده، تولیدات هم نسته، اکثریت د فقر د کرښې لاندې ژوند کوو. له 10 نفرو څخه 8 نفره وږي دي، 2 ماړه دي. نو دا هغه موارد دي چې نړیوالې ټولنې ته ډېر واضح دي. دوی باید هغه خپلې مرستې د دې اساسنامې پر بنسټ باندې باید بدون د کوم قید و شرط افغانستان ته ورکړي. او تر اوسه پورې دغه څومره عملي کړې؟ دغه اساسنامه په خپله دوی څومره عملي کړې؟ دقیقاً کاور یې نه کړي. وردک صاحب څو مشکلات را پیدا کوي. اول په نړیوال سازمان کې مختلفې کمیټې دي. سیاسي کمیټه ځان ته ده، نظامی کمیټه ځان ته ده، اقتصادي کمیټه ځان ته ده، بشري کمیټه ځان ته ده. دوی په خپلو کمیټو کې د اکثریت هیوادونو غړي او نمایندګان موجود دي چې کله د افغانستان اقتصادي حالات ګوري او تعریف کوي او ویني، نو په دې کې زه فکر کوم چې باید په دغه اساسنامه باندې باید دوی عمل وکړي. که عمل ونه کړي، اول د خپلو متحدینو ترمنځ فوق العاده یو درز او یو خلا او یو بې اعتمادي رامنځته کیږي. دویم نړیوال خپل په نړیوال سازمان باندې د ګاونډیو او د څار هیوادونو اعتماد کمیږي. دریم دوی به د یو قوي فاصله او ناورین سره په اعتمادي ډول خصوصا په اقتصادي برنامو کې مخامخ سي. څلورم هیڅ کله به نړیوال بل خصوص هغه سازمانونه چې په دې نړیوال سازمان کې عضویت لري په ډیر جرأت سره به ونه کولی شي چې داسې هیواد لکه افغانستان څه ده مشخصې پریکړې او اجنډاوې ولري. دا هغه ناورینونه دي چې د دوی په منځ کې د مدیریت په مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. راځو افغانستان ته. افغانستان حکومت یا د افغانستان د طالبانو اسلامي امارت متاسفانه یو تعداد معاملې او ډیلونه باید وکړي. اول داسې یوه سیاسي او اقتصادي بې اعتمادي زه فکر کوم چې رامنځته سوې ده، دا باید له منځه ولاړه سي. ګورئ اقتصادي بې باوري په دریو برخو کې وردک صاحب خلاصه کوم. اول تخنیکی موضوع، دویم د شفافیت او دریم د پالیسی موضوع ده. دا باید طالبان تضمین کړي او یی چې په تخنیکی، په شفافیت او په پالیسی کې زه د مرستو ته ژمن یم، متحد یم او دغه مې پاک او منظم یو میکانیزم ده چې د دې میکانیزم په ترڅ کې د هېواد ګوټ ګوټ ته دا مرستې رسولی سم. دویم که چیرته طالبان یا افغانستان اسلامي امارت په دې باندې غواړي چې د افغانستان څخه اطلاعات وځي، معیارونه هلته وضع شي، شرایط وضع شي، په دې کې بیا طالبان زه فکر کوم چې دې ته ګوته نیسي چې د موږ په داخلي چارو کې نړیوال لاسوهنه کوي او دا لاسوهنه د دې باعث کیږي چې د موږ اقتصادي استقلالیت د سوال لاندې راولي. دغه دوه معضلې وردک صاحب باید حل سي او د حل لارې چارې هم ډېرې اسانه دي. ډېره اسانه اشاره ورته کوم. د طالبان اسلامي امارت لکه د دوحې سره چې تړون وکړو د دوحې په کانفرانس کې او د امریکایانو سره داسې شرایط د وضع کړي د تفاهم نامې له لحاظه دا د ملت ته وروشي چې او ملته زه د دې تفاهم نامې پر اساس باندې چې دومره مادي او دومره بندونه لري او دا د افغانستان په اقتصادي استقلالیت کې یو خیر بولم، غواړم چې د نړیوالو ټولنې سره داسې معامله وکم. ملت دغه مو هغه تړون او هغه برنامه چې د اقتصادي مرستو دپاره یې غواړو
هم په شرعي لحاظ، هم په مذهبي لحاظ او هم په اسلامي لحاظ په دې چوکاټ او په دې اصولو برابره ده، ورسره په ټکر کې نه ده. دغه نامه غواړو موږ نړیوالو ته ورکو. آیا نړیوال په دې معیارونو موږ سره معامله کوي اقتصادي؟ زه فکر کوم چې هغه غوټه چې اوس اقتصادي او سیاسي ترمنځ سوې ده دا به لږ وازه سي او د نړیوالو خوا نه به هم ولیدل سي چې تاسو دا مرستې په کومو مواردو باندې د افغانانو سره کوئ. که چیرته د موږ په استقلالیت کې لاسوهنه وي، که چیرته جاسوسي وي، که چیرته ملي منافعو ته ګټه نه وي او که چیرته نور سوالونه راپاروي، نو خو متاسفانه بیا دې مرستې ته افغانان اړتیا نه لري، ضرورت هم نه ورته احساسیږي او اعتماد او خپل برنامې چې هغه وړه اقتصاد ته یعنی اقتصاد تصدي ته متوجه دي هغه باید را ژوندی کړو او بل اخره ورو په خپل پښو باید ځان ودرو چې دا برنامې که وخت ان شاء الله توضیح کولای شم. مننه تلار صاحب. ډاکټر صاحب د طالبان څه ډول کولای شي لکه څنګه چې تلار صاحب ورته اشاره درلوده څه ډول کولای شي د نړیوالې ټولنې باور او اعتبار ترلاسه کړي؟ آیا دومره وړتیا شته وینئ تاسو په اوسني حکومت کې؟ ګوره ترڅو پورې چې طالبانو په سیاسي لحاظ سره دوی نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې او ملل متحد پر رسمیت نه پیژندلې، طالبان به د نړۍ نه هیڅ قسمه اقتصادي سیاسي نظامی ګټه پورته نه کړلی شي او نه به نړۍ ورکی. دغه څه مرستې چې لګي ډېری کیږي دا د خاصه د ولس لپاره دي او هغه جنگ ځپلي ولس امکان لري ډېر مصرف په مهاجرینو وشي چې دې ځینې وځي په زرګونه مهاجرین باوجود د دې نه چې ټول سرحدات تړلي دي بیا هم د افغانستان نه وځي او روان دي او کچرته دا سرحدات خلاص شي زه فکر کوم چې همدا یوازې طالبان او د طالبان فکری ډله په پاندې وطن کې پاتې شي، نور څوک دوی سره شپې نه کوي. ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې سره اوس د طالبانو رسمیت پیژندلو په لاره ویل شو یا موقع ویل شو چې یو زوړ سټراکچر د اقتصادي لحاظ شته چې مونږ گاونډیانو سره لرو، نور نړۍ سره لرو، طالبان کولای شي چې دا ورغی یو د دینه ګټه پورته کړي. تاسو ولیدل چې د خپل اقتصادي رشد خاطر باندې د پاکستان یا نور ملکونو بچ د مال راوړو په هغه کافي ټیکس لګیدو، نو بیا بچ د اجناس راوړ خپل وطن ته نو هغه به تاوان کوي، نو بیا به خلکو عمدلته فابریکې جوړ کړې. اوس هغه ټیکس چې په یو ټیلر باندې د پاکستان نه په 4 لک 15 لک افغانۍ او هغه په 115,000 20,000 کلدار یا افغانۍ باندې کیږي، نو دې سره تا اوله د خپل چې څلرل فابریکې لري د فلج کړلې، د خپل اقتصاد ته ضربه ورکړه او دې ترڅنګ ته خپل یو میکانیزم طالبان نه لري چې په غي باندې نوې میکانیزم زور خو حال هغه شو چې هغه د غار کې یا هغه ته اهمیت ورنک او نوې دوی کوم میکانیزم نه لري. طالبانو ته پکار دي چې یو اقتصاددانونه چې دي د اکونومیکس چې ورته وی اقتصاددان شو دغه خلک د نړۍ نه یا افغانان هم شته په ډیره نړۍ کې دوی سره خبري وکي د وطن تراولي چې د شته حالاتو کې دوی څنګه وکولای شي چې د افغانستان کې چې کم سرمایه گزاران دي دوی ته زمينه سازي جوړه کی چې د اقتصاد خپل په خپل خو ودرېدو کوشش وشي او دې ترڅنګ نړیوال سره اړیکه ونیسي چې دلته انویسټمنټ وکي سرمایه گزاري وکي دا دویم او دریم لاره د سیاسي لاره د ترڅو چې طالبان سیاسي لاره د نړۍ په سره ارتباطات د سیاسي لحاظ قوي نه کی دوی سره څوک مرسته نه کوي. نو زه فکر کوم چې اقتصادي پلاوه باندې د حکومت غوندي لکه څنګه چې په حکومت کې دوی یو چیلنج سره مخ دي او ډېر قوي چیلنج دی چې تاثیرات په ولس خورځيږي دغه اقتصادي پلاوه دوی یو غټ بحران سره مخ وي چې زیاته ولس ځپل کیږي او دوی بم ځپل. ډاکټر صاحب اوس کوم ستونزه یا د طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خو اړیکو په لار کې خندونه شي دي کومه د ستر ستونزه ده چې نړیواله ټولنه نه غوړي طالبان په رسمیت وپیژني او هم طالبان هم کڅه هم هڅه کوي موده ډیره لنډه بولی وای چې په 2 میاشتو کې هیڅ هم نه کیږي هڅه کوي ترڅو له نړیوالو سره اړیکې ټینګې
کړي او همداسې نړیوالې ټولنې هم تر اوسه پورې طالبان نه دي رد کړي، ټول رسمیت پیژندلې د دوی د کړنو سره تړلې ښودلې دي. ستر خنډ په دغه لاره کې څه شی دی؟ ګوره داسې کوم ستر ټکی نشته دی چې طالبان نړۍ په رسمیت وپېژني. داسې کوم ټکی هېڅ شته دی نه. دا خو یو حکومت و چې په زور باندې راغی، قبضه یې وکړله. نړیوال داسې حکومت غواړي چې تفاهم د لارې راشي او یا د انتخاباتو د لارې راشي. دوی نه د تفاهم د لارې راغلي نه د انتخاباتو د لارې راغلي. دوی په زور یو حکومت نیولی چې 20 کاله حکومت او نظام او سیستم او هغه ټول ختم کړ. دوی خپل نوې سیستم جوړ کړ چې هغه نړۍ سره هیڅ ارتباط نه لري او نړۍ د دې سیستم سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. نو داسې کوم ټکی مشترکه نشته دی. د دنیا مشترکه تور باندې خو ډاکټر صاحب دوی ژمنه کړې چې هر څه به سموي. یو سیټ اپ جوړ کړی دی چې یو ملک ته تیل ورکړي، بل وطن ته وسپنه ورکړي، بل ته غاز ورکړي. الله پاک دا نړۍ که کافر دی که مسلمان دی که هندو دی سیک دی یو مشترک نړۍ پیدا کړې ده چې د یو بل سره راشه درشه وکړي، د یو بل لاس په کار شي، د یو بل په درد وخوري. نو طالبان ځان بیخي د نور نړۍ نه د حکومتدارۍ نه او د ښې حکومتدارۍ نه جلا ګڼي او دوی دغه د خدای پاک هغه جوړښت چې دی چې څنګه پیدا کړی دی هغه هم په پام کې نه نیسي. مننه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ. ذهنیت او سیټ اپ دی او دا نړۍ ورسره نه مني او تر څو چې دوی هغه غوښتنې چې نړۍ کوي، البته دوی غوښتنو ته منفي تعریف کوي، خو غوښتنې د نړۍ منفي نه دي. ته ښه حکومتداري جوړه کړه او نړیوال سټانډرډ نورم باندې جوړ کړه، اسلامي او افغاني ارزښتونه د په پام کې ونیسي، خپل نړۍ سره ارتباطات جوړیږي. یو پاکستان په خوام دوی ته په درد نه دی خوړلی او اوس هم فکر نه کوم چې دوی د بدنامۍ باعث به ګرځي او پاکستان هم د افغانستان کې د هر چا حکومت چې که طالب وي که د بل وي هغه قوي نه غواړي، ځان ته محتاج غواړي. مننه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ. محتاج کړی دی او یوازې هم دوی سره راشه درشه دی. ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. ښاغلی تلاش، افغانستان پر ځان د بساینې لپاره کوم چانسونه لري؟ البته د اقتصادي پلوه وردک صاحب چانسونه زیات دي. اول، افغانستان یو قوي بشري منابع لري چې اکثریت طبقه ځوانه ده. بله. دویم، افغانستان یو زراعتي هیواد ده چې متاسفانه په دې 2-3 کالونو کې وچکالي لږ وځپای، خو لارې چارې ورته شته چې بیرته هغه اقتصادي معاملات او اقتصادي زراعتي موارد ته بیرته مخه کړو. د دوم. دریم، افغانستان د داسې یو څلورلارې کې پروت ده چې که عواید د منطقې د پروژو څخه راټول سي د کال $1 میلیارډ ټیکس عواید راولاسته کوي خالص. بله. پنځم، افغانستان د معدنونو څخه یو ډک هیواد. اول، د تیږو پروسس. دویم، د جلغوزو په برخه کې. دریم، د زعفرانو په برخه کې. څلورم، د غټو تونلونو د ترانزیټي لارو د ریل د پټلۍ په برخه کې. دا هغه اساسي اقتصادي فکتورونه دي وردک صاحب چې په سیمه کې زیری نسته. ګوري خو ولې ګټه نه ده اخیستل شوې؟ متاسفانه اقتصاد د سیاست سره داسې په افغانستان کې وپیچل سو چې سیاسي معاملات او اقتصادي وده ته هیڅ کله د بستر زمینه همواره نه کړله او په داسې مشکلاتو سره اقتصادي نظام وپیچای چې حتی دې فکتورونو ته او دې زاویې ته تصور او فکر هم نه کېدای او داسې مغلق میکانیزمونه په سیاست کې راپورته کړل، فرمولونه چې د اقتصاد څرخه یې په ټپه ودروله او په دومره لوړه کچه بې اعتمادي وه چې حتی موږ ونه شوای کړلی چې کاسا زر، ټاپي او همدارنګه فایبر نوري چې د انټرنیټ غټې پروژې وي دا په افغانستان کې تطبیق کو. دا ټول موارد هغه وو چې په سیاست پورې وپیچل سول او د سیاست څرخه مو متاسفانه ناکامه وه. په ځلونو مو دا بحث کړی ده چې راځئ ورو ورو سیاسي
اقتصادي نظامونه سره جدا کړو. د دې په جدایي کې په لنډ مهاله کې ناممکنه ده. د وخت په تیریدو سره بهترینه پالیسي به هغه پالیسي وي چې هغو هیوادونو موډلونه ډیر ساده په هیوادونو کې کامیاب سوي دي او یو اقتصادي خوځښت یې رامنځته کړی ده او د خلکو ژوند یې تضمین کړی ده چې د دغو ترمنځ یې فاصله ډاکټر صاحب په ډېرې بښنې په 2 دقیقو کې هغه حل لاره او سپارښتنه. اول، طالبان د څار د سروې او د مستندسازي حقونه د نړیوالو ته ورکړي چې مرستې راجلب شي. دا 3 موارد دې ورکړي. په دې 3 مواردو کې فکر کوم چې کوم مشکل نشته. د نړیوالو په سیمهیزه توګه او د افغانستان د ننه په جغرافیا کې دومره ظرفیت او اعتماد باید ورکړل شي چې حتی د اوناسو طبقې او د ذکورو طبقې دپاره د اسلامي چوکاټ په ترڅ کې دوی ته د کار او بار زمینه برابره. 3مه برخه، بهترین موډل د قطر، اندونیزیا او مالیزیا اقتصاد ده چې که د هغې ځینه را کاپي کړو هم به د نړیوالو سره په ټکر کې نه یو، هم به د سیمهیزو هیوادونو سره په ټکر کې نه یو، هم به ملت ورڅخه راضي وي او هم به د شریعت او د اسلامیت په چوکاټ کې خپلې برنامې اقتصادي تنظیم کړي وي. دا به زه باورمند یم چې د راتلونکو 10 تر 15 کلونو دپاره به بهترین حکومتداري طالبان ولري. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ستاسو نام حل لاره غواړو چې حل لاره څه ده او ستاسو سپارښتنه نوي حکومت ته څه ده تر څو افغانستان اقلا لږ څه ناڅه په خپلو پښو ودرېږي؟ ګوره زه داسې وایم چې اول خو طالبان باید خپل سیاسي داخل کې یو ښه حکومتداري رامنځته کړي چې په هغې کې د افغان وګړو ولس ته پکې برخه ورکړي. اساسي حل لاره د طالبانو سیاسي، نظامي، اقتصادي همدغه د طالبانو سیاسي تعامل د نړۍ سره او د دوی خارجه پالیسي ده. ترڅو چې دوی دا درسته کړي نه د افغانستان اقتصاد سیاست پورې تړلی دی او ترڅو چې دوی سیاست په صحیح طریقه مخې ته ونیسي اقتصاد به متاثره کیږي، د خلکو ژوند او د طالبانو حکومت به متاثره کیږي. دا یوه خبره ده. دویمه دا ده چې دلته د امنیت په ډاډ راوستلو سره افغاني تجاران او نړیوال تجاران سره دوی خبرې وکړي او کانفرنسونه جوړ کړي په قطر او په دغه هیوادونو کې په داخل د افغانستان او بیرون کې چې دي. بله ډاکټر صاحب واده وخت لرو مهرباني جلب جذب کې دلته اقتصادي هغه وکړي او د پاکستان سره د دې نورو گاونډي دولتونو سره د دوی د خپل اقتصادي لارې چې دي ته د رشوت ورکړي او د افغانستان نه د اموال وباسي او افغانستان ته د راوړي. نو په دغه دوه شکلونو باندې دوی کولای شي چې اقتصادي وضع ته تغییر ورکړي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. ښاغلی تلاش ستاسو له راتګ نړۍ مننه. ژوندي اوسئ. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو له ملتیا هم منندوی. تر بلې خپرونې مو الله عمل شه.